बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रॉनिक obstructive pulmonary diseases. The common preventable disease of airway is a common preventable disease of the airway. Chisha bikira mustaki is characterized by airway obstruction, chronic airway obstruction बोलो, chronic airway obstruction or airflow limitation. دا نو د هوایي لارو یو مزمنه ناروغي ده او قابل د وقایې ده، پریونټیبل ده، یعنی وقایې نه کېدلی شي. ځکه چې وقایې کېدلی شي پریونټیبل ده چې د دې کوم کاز چې دی که هغې نه سړی ځان وساتي نو د دې څخه مخنیوی کېدی شي. د دې موسټ کامن کاز موږ تاسو سموکینګ وایو، سموکینګ. او سموکینګ چې څوک ونه کړي که نه مخنیوی کېدی شي. تقریبا 80 to 90% 80 تر 90% پیښو کې د دې کاز هغه سموکینګ دی. نو په دې خاطر موږ ویلی شو چې دا یو پریونټیبل ډیزیز ده، قابل د وقایې ده، مخنیوی کېدی شي. او دوه ناروغۍ دې کې شاملې دي چې یو کرونیک برانکایټس دی او بل امپیزیما ده. Chronic bronchitis is a clinical term and defined clinically. دا د کلینیک نظر کلینیکی اصطلاح ده او د کلینیک نظر تعریف کیږي چې که چېرته یو ناروغ 2 کاله مسلسل په هر کال کې د 3 میاشتو لپاره یا د 3 میاشتو په اکثر ورځو کې بلغم لرونکي ټوخی ولري او د دې ټوخي دپاره بل کاز او علت موجود نه وي، دې ته موږ تاسو کرونیک برانکایټس وایو. که یو ناروغ 2 کاله مسلسل په هر کال کې 3 میاشتو لپاره د میاشتو په اکثر ورځو کې بلغم لرونکي ټوخی یا پروډکټیو کپ ولري او بل کاز یې دپاره موجود نه دي، ته موږ تاسو کرونیک برانکایټس وایو. امپیزیما دا یو پیتالوجیکل ټرم دی، د پیتالوجي له نظره دا تعریف کیږي او موږ داسې دا تعریف کوو چې د ټرمینل برانکیول نه لاندې، د ټرمینل برانکیول څخه لاندې د هوایي لارو دایمي توسع او د دې د جدار تخریب د چې په نوم باندې یادېږي د امپیزیما، چې واضحه فایبروز ورسره نه وي، دې ته امپیزیما وایي. اصلا امپیزیما یو حالت دی او کرونیک برانکایټس بل حالت دی، خو دا چې دا دواړه سره همیشه یو ځای وي، دواړه یو ځای واقع کیږي. کرونیک برانکایټس او امپیزیما سره همیشه یو ګروپ کې راځي، یو شکل کې راځي، یو ځای وي سره. نو په دې وجه باندې دا په یو ګروپ ناروغۍ کې راوستي چې هغې ته کرونیک ابسټرکټیو پلمونري ډیزیز یا COPD ورته وایي. او تخریب پکې شرط دی. ما تاسو ته مخکې ویلي چې امپیزیما کې تخریب چې دا شرط دی، که تخریب ورسره نه وي بیا موږ ورته امپیزیما نشو ویلی، ځکه بیا ورته اوور انفلیشن ورته ویلی شو، بیا هایپر انفلیشن ورته ویلی شو، نو بیا ورته موږ تاسو امپیزیما نشو ویلی. د ټرمینل برانکیول نه لاندې د هوایي لارو دایمي توسع او د جدار تخریب. بیا برانکیکټایسس دی، بیا ورته موږ تاسو امپیزیما نشو ویلی، ځکه برانکیکټایسس بیا هغه د لارج برانکای ډایلیټیشن، پرمیننٹ ډایلیټیشن اینڈ ډسټرکشن آف دیئر وال دی.
او امفیزیما چې دا د ټرمینل برانکیول لاندې د هوایي لارو یا د ایرویز چې کوم دغه دی ډیلیټیشن دی او دغه د جدار ډسټرکشن دی تخریب دی بندق بنظیم دغه میوکس راجم شوی دی بندق راوستي اخو کرونیک برانکایټس کې نه بنده خدا سره خبردار ده د کې څو خبرې دي یو خو تاسو پوهیږئ چې کله دې میکانیزم ته لاړ شي دلته نو هغه سموکینګ چې دی د سیلیا او هغه حرکات چې دا خرابوي بل الفا 1 انټي ډیفیشنسي منځته راوړي نو یو طرف ته بل د ګابلیټ سیلز هایپرپلازیا هایپرټروفي منځته راوړي نو میوکس پروډکشن زیاتیږي او سیلیاوي دا ویستلی نشي نو میوکس پلک جوړیږي هلته ایروی بندیږي او لاندې تخریبات منځته راځي الفا 1 انټي نشته دی او الاستیز چې دی تخریبات منځته راوړي په ایرویز کې نو هغه الیولیټ چې داسې ډایلیټ کیږي او پاسې برانکس بند دی نو هغه الیولی فشار دومره زور نه لري وس نه لري ځکه د هغې جدار نری شوی دی نازکه شوی دی هغه په دې هوا باندې پرشر نشي راوړلی چې دا کومه هوا داخله شوې دا بیرته وباسي ایکسپایریشن وکړي ان دلته مشکل دا چې ایکسپایریټري ستونزه وي ایکسپایریشن کې انسپایریشن کې ستونزه نه وي خبره ده چې په ایکسپایریشن کې دا بیرته هوا ایستلی نشي په همدې وجه باندې دا ناروغان ټریپوټ ساین اختیاروي ټریپوټ پوزیشن تر څو په ډیافراګم باندې په چست مسل باندې دې باندې فشار راوړي تر څو د هوا چې کوم ده دا اوسي دلته تاسو پوهیږئ چې موږ تاسو دې دپاره سپیرومیټري چې کله کوو ټسټونه چې کوو دې کې فورس ایکسپیرټري والیم ان 1 سیکنډ کمیږي فورس ایکسپیرټري ګولې نوم نه والمیږي فورس ایکسپیرټري والیم ان 1 سیکنډ کمیږي فورس وایټل کیپاسټي کمیږي فورس ایکسپیرټري والیم ان 1 سیکنډ پر فورس وایټل کیپاسټي دا ریشیو کمیږي او دې سره څنګه کې ریزیجوال والیم زیاتیږي او ټوټل لنګ کیپاسټي زیاتیږي ګوره ریزیجوال والیم زیات شول د مای هوا چې دلته ډیره په سګو کې دا پاتې شوله ریزیجوال والیم زیات شو ټوټل لنګ کیپاسټي زیاته شوه د سګو مجموعي ظرفیت لوړ زیات شو خو دا هوا چې هلته موجوده ده ګټه نه کوي ولې ګټه نه کوي ځکه هغلته فقط دا هلته جمع شوې ده خو په ګیز ایکسچینج کې دا برخه نه اخلي تبادله کې دا برخه نه اخلي نو چې برخه نه اخلي نو هلته هوا موجوده صرف بوکاڼې دي پړسېدلي نو ښه تاسو پوهېږئ چې کرونیک سی او پی ډي چې ده سی او پی ډي د دې مهم اسباب چې دي یا ایټیالوجي چې ده یا اسباب چې دي د دې مهم ایټیالوجي یا کازز چې دي هغه سموکینګ دی په ټاپ کې سموکینګ دی او سموکینګ تاسو پوهېږئ چې دوه ډوله سموکینګ دی اکټیو سموکینګ دی او پیسیو سموکینګ دی اکټیو سموکینګ دی او پیسیو سموکینګ دی او دین علاوه ایر پولوشن دی ایر پولوشن بل کاز راځي ایر پولوشن او ایر پولوشن د دې چې دی هغه موږ تاسو پوهېږو چې دوه ډوله ایر پولوشن هم دی یو انډور ایر پولوشن دی او بل چې دی هغه آوټ ډور ایر پولوشن دی آوټ ډور او دین علاوه اوس نن سبا ایټوپي یا ایروی هایپر ریاکټیویټي دا هم د دې په اسبابو کې شامل شي ایروی هایپر ریاکټیویټي لکه څنګه چې برانکیل اسما کې ده او بل سبب دی کې الفا 1 انټي ډیفیشنسي ده deficiency alpha 1 antitrypsin deficiency دا د دې مین کازز دي عمده اسباب دي خو chronic obstructive pulmonary disease مین کلینیک چې دی کلینیکل فیچر دی هغه شارټنس اف بریث دی او کف دی او سپیټوم پروډکشن دی سپیټوم پروډکشن او په دې کې شارټنس اف بریث اول ایگزرشنل وی او بیا وروسته همداسې پسې زیاتیږي تر څو چې اټ ریسټ استراحت حالت کې را پیدا شي اول کې ایگزرشنل وی ناروغ چې زه فعالیت کوم سامي تنګېږي او بیا وروسته په کټ کې ناستي او دا کف ټوخی وي او ټوخي سره سپیټوم وي بلغم د مین اراز دي د سی او پی ډي شارټنس اف بریث کف سپیټوم پروډکشن
وروسته چې بیا پرمختګ کوي اډوانس حالت ته ځي نو بیا به پکې نور شیان راځي. کله چې اډوانس حالت ته ځي نو په ناروغ کې به بیا مثلا په دې کې ویټ لاس، ټمپورل بای ټمپورل مسل واسټنګ، سینوسس، فیٹ ایڈیما، او بیا همداسې پسې اکسسری مسل آف ریسپریشن یوز، اکسسری مسل یوز راځي، کومکی عضلات د تنفس هغه استعمالیږي. او بیا همداسې پسې پرمختګ کې ټرایپود پوزیشن یا ټرایپود ساين ورته وایي، دا اختیاري ناروغ. او هوور ساين په دې کې مثبت کیږي. هوور ساين دې ته وایي چې نارملی موږ تاسو انسپایریشن کوو دا انټرکوسټل مسل بار راوځي. دلته به دا خلک چې تنفس کوي نو انټرکوسټل مسل انسپایریشن سره داخل ته ننوځي، دې ته بیا وایي هوور ساين. هوور ساين دې ته وایي چې نارملی یو څوک انسپایریشن کوي انټرکوسټل مسل بار راوځي، خو دې حالت کې ناروغ چې تنفس کوي انټرکوسټل مسل داخل ته ننوځي، دې ته وایي هوور ساين. هوور ساين پکې پازیټیو کیږي. او بیا پکې د کارپالمونل او د رایټ وینټریکولر فیلیر نښې راځي، د پلمونري هایپرټنشن نښې راځي، ځکه سی او پی ډي از مین کاز آف کارپالمونل. کارپالمونل چې دی د دې بیا د هغې مهم سبب دی دا سی او پی ډي. نو بیا په هغې کې د هیپاټومیګالي او هیپاټیک کنجسشن، اسایټس، فیټ فیټنګ ایډیما، جګلر جی وي پی رایز کېږي، رایټ وینټریکولر هیو اورېدل کېږي. تشخیص دپاره موږ تاسو ویلو چې سپایرومیټري ورته بهترین ټیسټ دی. او سپایرومیټري کې دا پلمونري فنکشن ټیسټ ورکې معلومیږي. نو په دې کې فورس ایکسپایرټري والیم ان 1 سیکنډ دا کم شوی، فورس وایټل کپاسټي کم شوی، او فورس ایکسپایرټري والیم ان 1 سیکنډ، فورس وایټل کپاسټي دا ریشیوم کم شوی. او په دې کې ریزیجول والیم دا زیاتیږي، او په دې کې ټوټل لنګ کپاسټي چې دا هم زیاتیږي، ټوټل لنګ کپاسټي زیاتیږي. د همدې له مخې ګولډ په نوم یو اداره ده، ګولډ ګلوبل انیشیټیو آف ابسټرکټیو لنګ ډیزیز، ګلوبل انیشیټیو آف ابسټرکټیو لنګ ډیزیز یا ګولډ ورته وایي. دې سی او پی ډي کلاسیفاید کړې ده، کلاسیفیکیشن یې دی کړی. د دې له مخې د فورس ایکسپایرټري والیم ان 1 سیکنډ له مخې د دې هغه کوم چې کلاسیفیکیشن دی هغه کیږي د ګولډ له مخې نه. اصلا فورس ایکسپایرټري والیم ان 1 سیکنډ چې دی، فورس ایکسپایرټري والیم ان 1 سیکنډ، نو ګولډ کلاسیفیکیشن کلاس 1 کې چې دی، کلاس 1 کې دا مایلډ ورته وایي، مایلډ. یا به د کلاس 1 نه به هم تیر شو، یو مایلډ ده، بل موډریټ ده، بل سیویر ده، او بل ویری سیویر ده. مایلډ، موډریټ، سیویر او ویری سیویر. مایلډ، موډریټ، سیویر او ویری سیویر. یو مایلډ ده، یو موډریټ ده، بل سیویر ده، بل ویری سیویر ده. په مایلډ حالت کې فورس ایکسپایرټري والیم ان 1 سیکنډ دا 80% یا 80% نه زیات وي. اپ پریډکټډ ویلیو کومه چې د لپاره اټکلي تخمینی اندازه ده د هغې 80% یا د 80% نه زیات وي. په موډریټ کې دا فورس ایکسپایرټري والیم ان 1 سیکنډ لیس دین 80% کېږي، 80% نه کمیږي. د 80% څخه څه کېږي؟ کمیږي، لیس دین 80% اپ پریډکټډ ویلیو شي.
خو 50% نه زیات وي 50% څخه زیات وي more than 50 more than 50% less than 80% او په سیویر کې بیا فورس ایکسپیرټری والیوم in 1 second more than 30% او less than 50% شي او په very severe کې force expiratory volume in 1 second less than 30% وي په mild کې force expiratory volume in 1 second 80 से लेने زیات وي moderate کې force expiratory volume in 1 second 50% نه زیات او 80% نه کم او severe کې force expiratory volume in 1 second 30% نه زیات او د 50 نه کم او very severe کې force expiratory volume in 1 second 30% نه کمیږي نور ورته چې سټیکس ری کو شروع کې کېدای شي چې سټیکس ری کې خاص خڅونه ګورو خو په کرونیک برانکایټس کې اکثرا ډرټي لنګ وي ډرټي لنګ او په امبیزیما کې زیاتره وختي اوور انفلیشن وي یا هایپر انفلیشن हाइपर इन्फ्लेशन भी और फ्लैट डियाफ्रागम से दे दा फ्लैट भी हमवारे खटस दे अगा हाई रेजोल्यूशन सिटी दे हाई रेजोल्यूशन सिटी फॉर एम्पेजेमा د امپیزیما د تشخیص لپاره ښه ټسټ چې دی هغه های ریزولوشن سټي سکین دی چیسټ سی ټي دی نور ای بی جیز هم کېږي ناروغ ته ارټیریل بلډ ګیسز انالایزس کله چې ناروغ ریسپیریټري سټرس ولري هایپاکسیمیا ته مشکوک شو هایپرکاپنیا ته نو ای بی جیز ناروغ ته کېږي نو ای بی جیز کې کېدای شي چې ناروغ هایپاکسیمیا او هایپرکاپنیا ولري او تاسو کولای شئ چې چیک اپ کې الفا 1 انټریپسین هم ورته چیک کړئ یا 19 ملي مول پر لیټر څخه کم وي راځو اساسي خبر دا ده چې منیجمنټ د سی او پی ډي خدا سي دی ښه موږ عمومي بتی یو څو یاداوري دي نو خو اساسي خبر زموږ تاسو مطلب چې دغه سی او پی ډي وي اکیوټ ایگزربیشن درمل نه ده نو ډیر مهم شی په دې کې سموکینګ سیسیشن دی ناروغ باید سموکینګ بند کړي اکسیجن تھراپي ورکې ډیر حیاتي ارزښت لري اکسیجن تھراپي सर्वाइवल ښه کوي مورټلټي ریټ راکموي لایف ایکسپیکټنسي زیاتوي لایف کوالټي ښه کېږي سمټم ورسره ښه کېږي برانکو ډایلیټر ورکوو ناروغ ته او برانکو ډایلیټر چې دي هغه بیتا 2 اګونسټ ورته ورکوو او انټیکولینرجیک بیتا 2 اګونسټ کې بیا شارټ اکټینګ بیتا 2 اګونسټ سبا ورته وي او لانګ اکټینګ بیتا 2 اګونسټ لابا ورته وي په دې کې شارټ اکټینګ مسکارنیک انټاګونسټ دي یا سما ورته وي او بل لانګ اکټینګ مسکارنیک انټاګونسټ دي چې هغې ته لانګ اکټینګ دې ته لاما ورته وي په دې کې سالبوټامول پکې ډېر زیات یوزیبل دی انهالیشن د لارې نیبولایزر د لارې همدارنګه دې کې ډېر چې دی سالمیټیرول دی او فارمیټیرول دی فارمیټیرول یې بیسټ دی
سما کې اپراتروپیمبرومایډ چې په COPD کې بهترین امداد دی اپراتروپیمبرومایډ 0.5 ملي ګرام نیبولیز کېږي ناروغ ته ایټم په نوم هم راځي دوپټرا په نوم راځي او لاما کې دی ټیوټروپیم دی دیوګیټ په نوم راځي کمبیویر کې فارمیټیرول او بوډسنایډ دی فکر کوم اپراتروپیمبرومایډ از د بیسټ خو یو خبر دا ده چې پاکي بیا شارټ اکټینګ بیتا 2 اګونیس سلبوټامول از د بیسټ خو یوازې استعمال نه په دواړو حالتونو کې هم په COPD کې هم په بران کې لسما کې د یوازې استعمال نه کمباین استعمال دا غوره دی د یوازې استعمال نه کمباین استعمال چې دی دا غوره دی او بل شی چې موږ استعمالو کورټیکوسټیراید دی که چېرته برنکوډیلیټر سره ریسپانس ورنه که بیا کورټیکوسټیراید نو موږ انهالیشن د لارې استعمالولی شو لکه بوډسونایډ په دې کې دي انهالیشن فلوټیکازون دی بکلمیتاسون دی مومیتاسون دی مختلف انهالیشن د لارې او همدارنګه د زرق د لارې نه میتیل پریډنیزولون هایډروکورټیزون هم آی وي استعمالولی شو اورالم شته دی میتیل پریډنیزولون ګولۍ شته دی بازار کې پیدا کېږي دلټاکوټل په نوم باندې او بل دغه چې دی بل لاین دوا هغه پکې تیوفایلین دی چې موږ استعمالو ناروغانو ته تیوفایلین چې دی که چېرته د یو هم نتیجه ورنه کړه بیا اخري لاین تیوفایلین ده تیوفایلین چې دا تیوفایلین د انټي انفلیمیټري تاثیر هم لري مایلډ برانکوډایلیټر تاثیر هم لري د ډیافراګم سټنټ هم زیاتوي مایکارډیل کنټراکټیلیټي ښه کوي کډني فنکشن ښه کوي نو تیوفایلین هم ښه دوا ده خو د دې یو لانجه دا ده چې دا د تیراپیوتیک او ټاکسیک د دوست ترمنځ یو نیرو رینج دی او نو تاسو به د دې سیروم کې به د تیوفایلین لیول تعینوئ بیا به ورکوئ ورته اوس به راشو دې ته اساسي خبر دا ده چې COPD ویت اکیوټ ایگزاسربیشن څه ته وایي او څه باید ورسره وکړو COPD ویت اکیوټ ایگزاسربیشن COPD with acute exacerbation COPD with acute exacerbation COPD with څه ته وایي اول COPD exacerbation دا کریکټرایز په درې خبرو باندې COPD with acute exacerbation په درې خبرو متصف ده یو دا چې increased shortness of breath نفس تنګي زیاته شي shortness of breath زیات شي نفس تنګي دویم increased frequency or severity of cough د ټوخي frequency زیاته شي یا severity زیاته شي increased frequency or severity of cough او دریم increased sputum production or change its character د دې په کریکټر کې تغییر راشي او یا د سپیوټم تولید زیات شي مثلا میوکس وی میوکویډ وی میوکوپارلنټ شي پس پکې نه وي پس پکې پیدا شي رنګ یې چینج شي وایټ وی یلو شي ګرین شي تغییر راغی که نه کریکټر کې تغییر راغی دې ته وایي COPD with acute exacerbation په دې درې خبرو متصف ده شارټنس اف بریث زیات شي کف سیوریټي زیاته شي او فریکونسي زیاته شي د سپیوټم تولید زیات شي او یا کریکټر کې تغییر راشي دې ته موږ وایو COPD with acute exacerbation
اوس خبره دا ده چې COPD وي ته acute exacerbation چې دی علت چې دی ولې exacerbate کېږي موستلی د دې علت چې دی هغه انفیکشنز دي انتانات او په انفیکشنز کې دي چې هغه موستلی وایرل انفیکشن دي وایرسي انتانات او دین علاوه بکټیریل انفیکشن هم شته وایرل انفیکشن کې اکثره وخت ریسپیریټری سنسیشل وایرس دی مثلا انفلوئنزا وایرسونه دي انفلوئنزارین وایرسونه دي او د خپل کورونا وایرس دی اوس نن سبا او بکټیریا کې چې دا ډیر کامن چې دی هغه سټریپټوکوک نیمونیا ده او هیموفیلس انفلوئنزا ده مورکسیلا کټرالس ده او سیډوموناس هم پکې شته ایروجینوزا ده یا ایروګینوزا نوموس اول دا درې دانې دي دا هم پکې امکان لري خو اول درې سټریپټوکوک نیمونیا هیموفیلس انفلوئنزا مارکزیلا کټرالس اوس څه کوو ورته نو دوا به ورکوو ورته COPD with acute exacerbation ناروغان باید اډمیټ شي هسپتال کې په روغتون کې بیا ما خبر ده چې اکسیجن تراپي ورته مست اکسیجن ورته ضرور دی او زمونږ ګول دا دی چې SpO2 باید مور دین 90% 94% وساتو یا 94%. او اکسیجن تراپي هم دې ناروغانو ته موږ تاسو داسې کوو چې په ورځ کې حد اقل 15 نه تر 19 ساعته پورې اکسیجن باید دی واخلي 4 ساعتو کې 15 نه 15 ساعتو نه تر 19 ساعته پورې 18 ساعته 19 ساعته 14 ساعته مونږ روټین دا چې یو ساعت اکسیجن چالانه وو نیم ساعت بنده ورته چې تر څو بخیا ډک نشي او کله کله دوامدار اکسیجن اخلي چې کوم ریسرچ شوی دی هغه کې وایي چې هغه خلک چې دوامدار اکسیجن اخیستی وو په هغه کې سروایول چانس 15% و ښه والی چې راغلی و او هغه خلکو کې چې یوازې نکچرنل اکسیجن یې اخیستو هغوی کې 45% و مقصد دا چې دی کې اکسیجن سره ښه والی زیاتېږي او نه 15 لیتر پورې 2 نه 4 لیتره پورې او 2-3 لیتره سره برانکوډایلیټر پکې ضرور دی مخکې مې یادولي وکړه بیا یې ضرورت نشته دی برانکوډایلیټر به ورکوئ او کارټیکوسټیراید به ورته ورکوئ او انټي بایوټیک دی کې ډېر زیات مهم دی ځکه موږ تاسو ویلې چې دا ایګزربیشن چې ورکوي بکټیریا دي نو انټي بایوټکس موږ تاسو مختلف که چېرته ارل انټیک کوی شي د خولې لارې خوړلی شي خو د خولې لارې انټي بایوټیک ورته ورکوو لکه مثلا ډاکسیسیکلین ورته ورکوو 100 ملي ګرام BD یا ازیترومایسین ورته ورکوئ 500 ملي ګرام سټارټ دوز او بیا دې نه وروسته 250 ملي ګرام ونس ا ډے همدارنګه تاسو کولی شئ چې ناروغ ته موکسیفلوکساسین ورکوئ 400 ملي ګرام د ورځې یو ځل تاسو سپروفلوکساسین ورکوی شئ 500 نه واله تر 250 ملي ګرام پورې د ورځې 2 ځلې کو اموکسیکلا ورکولی شئ ایګمنټین 1 ګرام د ورځې 2 ځلې
یا ناروغ ته کوټراموکسازول ورکوئ. یو سلو شپېته پر 800 ملي ګرام د ورځې 2 ځلې. نو دا اورل دواګانې د خولې له لارې لیوفلوکساسین هم ورکوی شي د خولې له لارې 250 ملي ګرام د ورځې یو ځل. که چېرته اورل انټیک نشو کولی موږ تاسو آی وي ورته ورکوو. آی وي د لارې نه موږ کولی شو ناروغ ته سیفټریکسان ورکو ورته 1 ګرام بی ډي. اگر که کتاب کې 1 ګرام اوډي راغلی دی سیفوټکسایم 1 ګرام ټي ای ډي. دا موکسیفلوکساسین موږ تاسو ورکولی شو آی وي د لارې نه 400 اوډي. یا لیوفلوکساسین ورته ورکوی شو 250 ملي ګرام اوډي. یا مثلا سیپروفلوکساسین ورته ای ورکوی شو 400 بی ډي. او همدارنګه موږ تاسو اګمنټین هم ورکوی شو کو اموکسیکلا 1.2 ګرام بی ډي. او دین علاوه که سیډوموناس خطر وي انټي سیډومونل هم ورته ورکوی شي پیپراسیلین ټزوبکټم 4.5 ګرامه 6 اورلی. او تاسو کولی شئ سیفیپم ورکوئ ورته 1.2 ګرامه بی ډي. موږ تاسو کولی شو سیفټیزډم ورته ورکو 1 ګرام ټي ای ډي. د میروپینیم ایمیپینیم لیوفلوکساسین دې کې هم شته سیپروفلوکساسین هم پکې شته. او اخري که چېرته بیا هم ناروغ کې خوالی رانه شي تاسو ټول تیوفیلین هم ورکړل او امینوفیلین او یا مثلا تاسو ورته سټیراید هم ورکړل برانکوډایلیټر هم ورکړل انټي بیوټیک هم ورکړل بیا هم خوالی رانغی او ناروغ ریسپیریټري فیلر خواته روانو. نو ریسپیریټري ډسټرس زیات و بیا عادي حالت کې موږ تاسو هپنوټیک او دغه نشو ورکولی ښه هپنوټیک او سیډیټیو. خو که چېرته ناروغ چې دی اریټیبل و ډېر زیات او نفس تنګي ډېر زیاته وه نارامي کولی کولی شو بیا موږ تاسو د هپنوټیک نه استفاده وکړو سیډیټیو نه هم استفاده وکړو. خو که ریسپیریټري فیلر خواته ناروغ لاړه هایپوکسیمیا او هایپرکپنیا ورکې راغله هایپوکسیمیا او هایپرکپنیا نو بیا بله لار نه ده پاتې. بیا به ناروغ څه کوئ انټوبیشن انډوټراکیل انټوبیشن انټروټراکیل انټوبیشن او میکانیکل وینټیلیشن. او کانشیس وي او دغه کولی شو موږ تاسو د نن انویسي پازیټیو پریشر وینټیلیشن نه هم استفاده وکړو سیپپ نه نن انویسي پازیټیو پریشر وینټیلیشن نه اول استفاده کوو. بیا نیکسټ که هغې سره دا کنټرول نه شو نو بیا انډوټراکیل کانشیس خراب شو کوپریټیو نه و ناروغ نو بیا انډوټراکیل انټوبیشن او میکانیکل وینټیلیټر لاندې ځي ناروغ. او چې کله میکانیکل وینټیلیټر لاندې لاړم شي نو بیا به تاسو فلویډ منیجمنٹ ورته کوئ ځکه هایپوټنشن ته ځي الکترولایت منیجمنٹ ورکوئ دوی مایوپیتي ته ځي عضلات پوتاشیم به ورکوئ. نو دا شو سی او پی ډي ویت اکیوټ ایگزربیشن. اخري تداوی بیا سرجري ده.